تکبیرات سے شروع کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد دا ہر فرض منز نه پس چې سو ورځو کې مونږ وایو 23 منځونو کې د هڅه ساتي مخکې جمعه کې ما تاسو ته تفصیل کړو علماء لیکلي د دې وجه سوا ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام په مری چاړه راخا جبرئیل علیه السلام سره ګډ ور سره روان دي هغه وېره د وسینه مری ذبح نه کی غوسه ده کی هغه ځکه نه چکل الله اکبر ابراهیم علیه السلام چې وکړه اواز څوک راکې بره چې وکړه جبرئیل علیه السلام را روان دی ګډ ور سره دی پوه شو چې فدیه راغله وفدیناه بذبح عظیم نو هغه هم د لاندې لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام هم پوه شو چې فدیه راغله قرباني الله قبول کړله نو د هغه ځکه نه اسماعیل علیه السلام چغړلو الله اکبر ولله الحمد نو الله ته دغه عمل دومره خوښ شو په مسلمانانو باندې دغه واجب لازم وګرځول چې په دې ورځو کې بل هر فرض مونږ نه پستا سو دا وایي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا یاد ساتئ دا د نهم ذوالحجې نه شروع شي د 14 ذوالحجې تر مازیګر پورې نهم د اختر نه یو ورځ مخکې په لسم باندې اختر وي نهم لسم یولسم دولسم 14 د ذوالحجې مازیګر منځ پورې چې ویل شي بس تر هغه پورې ختمېږي دویم نمبر دا تکبیرات د تشریق دا واجب دي تکبیرات د تشریق دا واجب دي په هر عاقل بالغ مسلمان باندې نارینه زنانه دا که قربانی کوي او کنه دا که مسافر وي او که مقیم وي په دې ټولو باندې دا واجب دي مفتابهي قول لا دی چې دا د فرض مون وروسته یو ځل ویل واجب دي سړی به په زور اواز سره وایي او زنانه به دومره په زور باندې نه وایي چې د هغې د چاردیوالۍ نه بهر څوک واوري بعضې علماو چې 3 پیرې ویل مستحب دي او بعضې علماو چې 3 پیرې ویل بدعت دي خو بهرحال صحیح خبره دا چې یو ځل ویل واجب دي 3 پیرې ویل هغه سنت نه دي مستحب نه دي که یو چا ویله البته بعضې علماو قول له مستحب بدعت هم ورته نشو ویلی دویم نمبر دا د فرض مونځ نه وروسته متصلا وروسته ویلی کېږي چې فرض مونځ دې وکړو په زوره به وایي که د امام صاحب نه هیر شي یا په مقتدیانو کې د چا نه هیر شي په دې ورځو کې دا د جمعې مونځونو کې زیاته فایده دا وي چې کله یو نه هیر شي هغه نور وي د هغوی سره به ورته یاد شي دې په مقابله کې سړی یوازې مونځ کې کېدای شي د نه هیر شي نو که د سړي نه دا هیر شي په دې باندې ګناهګار دی قضا نشته دی توبه استغفار بس دغه کفاره ده که سړی مونځو کې رعایت شي ورته لږ سات دی خاموش و هیر ورنه رعایت شو فورن دی وایي البته که د مونځ منافي کار دی کړی پاسېدو وګرځېدو خبرې شروع کړې بیا ورته رعایت شو نو بیا تکبیراتو ټیم ورنه تلی دی او دویم نمبر په دغې کې محترم و که یو سړي نه مونځ قضا شي په دې ورځو کې او بیا په دې ورځو کې قضا راګرځوي نو هغه قضا چې د دې ورځو قضا وي هغه قضا فرض مونځ پسې به دغه تکبیرات یو ځل وایي دویم نمبر که د عامو ورځو قضا په دې ورځو کې یو سړی راوړي نو بیا په دې ورځو کې د هغه قضا منځونو د پر نه وروسته هغه تکبیرات نشته دریم نمبر یو سړي نه په دې ورځو کې تکبیرات منځ قضا شو بیا د تکبیرات تشریق ورځې ختمې شوي دي ایام تشریق ختم شوي دي په عامو ورځو کې د هغه منځ قضا راوړي نو د هغه منځ نه وروسته بیا د تکبیرات نشته او دریم نمبر محترم دغه تکبیراتو متعلق یو څو اهمې خبرې وي دې نه پس محترمو تاسو سره قربانۍ په حوالې سره ما تفصیل ذکر کړی ان شاء الله تفصیلی مسائل به تاسو ته بل ورځ بیان شي اختر په ورځ بس د حلالي وغیره او د هغې فلسفه دویم نمبر په چاپ صاحب باندې واجب د صاحب نصاب څوک دی هغه ما تفصیل کړی خو بعضې نور